دا نه ده پخواني خلک د دې کیسې دندې چې ته یې وګورئ د ګلستان او د قندهار میلې چې ته یې وګورئ د دلی او د بمبئی میلې چې ته یې وګورئ نن یې ژره پرېږده د مولوي صاحب د ده په لاس کې دی چې وده ته تحیات ور زده کوي وده ته اودس ور زده کوي وده ته غسل ور زده کوي وده ته دعای قنوت ور زده کوي مولوي صاحب د یې کور خراب شو د ده په لاس کې دی چشم د ژره پرېښود د الله رسول فرمایي که چیرې چا مطلب سپین ږیری دی ځوان دی 50 کلن دی 40 کلن دی راولاړ سو نیکۍ یې شروع کړلې چې مطلب پاینده کې به زه فلمان نه ګورم زه به ډرامې نه ګورم زه به پلانۍ غلط کار نه کوم نو اوس د ښې خبرې شروع کړلې د الله رسول فرمایي وایي ستا پخوانۍ ګناوې نه دي هغه به الله رب العزت په دغه را روانو نیکۍ و تا ته در معاف کړي تا چې پخوا کمې ګناوې کولې اوس خو دې هغه پرېښولې اوس خو د نیکۍ شروع کړلې یو خو فرض لمونځ دی به خامخا راګرځئ زکات یې به خامخا کوئ حج دی خامخا بیا کوئ روزي دی خامخا بیا راګرځئ نه پخوا موږ بدنظري کوله پخوا موږ بل موږ شراب څښل خدا نخواسته نعوذ بالله موږ بل غلط کار کوئ نن هغه موږ پرېښوئ د الله رسول فرمایي دا ستا د را روان ژوند چې کومې نیکۍ دي هغه د تېر سوي ژوند ګناوې در معافوي په هغه باندې ختمیږي او بیا که چیرې پیغمبر علیه السلام فرمایي که تا را روان تېر سوی ژوند هم په ګناو کې تېر سوی دی را روان هم په ګناو کې تېری د الله رسول فرمایي د را تېر سویو ګناو به هم الله رب العزت مؤاخذه در څخه وکړي تا به ونیسي او د را روانو ګناو یعنې دا څونه لوی اپشن دی چې اوس پخوانۍ موږ ګناوې کړي دي پخوانۍ زه ګناهګار وم نن مې ګناوې پرېښولې د الله رسول فرمایي دا را روانه دینداري چې ته کمه کوې دغه دینداري به ستا پخوانۍ ګناوې در معاف کړي در میټاو به کړي در ختم به کړي او که ته را روان ژوند کې ګناوې کوې نو چې تېر سوي کمې ګناوې دي پر هغه به دې هم ونیسي پر را روانو به دې هم ونیسي عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنه وایي که چیرې یو سړی 40 کاله ته ورسېدی 40 کاله بعد یې هم هغه ګناوې کولې چې ته پر 10 پر 25 کاله کولې پر 20 کاله کولې دا سړی د جهنم تیاری وکړي دا سړی دی د جهنم تیاری وکړي خاص کر 40 کاله د سړي په ژره کې سپین ویښتان پیدا کېږي ژره سپینه شي الله رسول فرمایي الله فرمایي چې کوم څوک پر ایمان او پر اسلام باندې خپله ژره سپینه شي یا سپینه کړي ماته شرم و حیا درېږي چې زه بیا د هغه سره حساب و کتاب کوم اوس یو سړی چې دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ورځ د پیغمبر سره مبارک مجلس د پیغمبر سره ژړلي و ډېر چې رالی پوښتنه ځینې وکړه یا رسول الله ولې ژاړې پر چیشتې ژړلي دی ول الله راته وفرمایلی چې جبریل امین علیه السلام ورسره راغلی چې ستا د امت کم سپین ږیري دي پر اسلام یې ږیره سپینه شوله ماته شرم و حیا درېږي زه د هغه سره حساب کوم کتاب کوم نو حضرت عمر فاروق ورته وایي یا رسول الله نو ته پر چی ژاړې ته پر چی ژاړې الله رسول ورته وایي زه پر دې ژاړم چې دا دومره عظیم رب له سپین ږیري شرمېږي سپین ږیری ولې د الله سره شرمېږي اوس هم هغه ګناوې کوي اوس د موبایل په سکرین باندې خپل تصویر درولې دا ژړه چې دې خرایلې دغه په ملایانو کې بیا دا نه پخواني خلک د دې کیسې دندې چې ته یې وګورئ د ګلستان او د قندهار میلې چې ته یې وګورئ د دلی او د بمبئی میلې چې ته یې وګورئ نن یې ژړه پرېږده د مولوي صاحب د ده په لاس کې دی چې وده ته تحیات ور زده کوي وده ته اودس ور زده کوي وده ته غسل ور زده کوي وده ته دعای قنوت ور زده کوي مولوي صاحب د یې کور خراب شو د ده په لاس کې دی چشم د ژړه پرېښود صحیح سو نو عبدالله ابن عباس فرمایي 40 کاله بعد هم تا هغه ګناوې نه پرېښودې چې تا په ځواني کې کولې د جهنم تیاري وکړه بس روانې جهنم نو د الله رسول فرمایي چې زه په دې ژاړم چې دا زما د امت سپین ږیري ولې د الله څخه نه شرمېږي موږ نه وینو پر دا باندې سپین ږیري څه چمونه کوي نیکۍ یاره یو سپین ږیری سړی به وي مشر سړی به وي د یو پر لارې باندې وړو بولو ته په لاره کې زنانې دي کشنیان دي بچیان دي لوڼې دي پلانې مه کوئ یاره څه شرم و حیا خو وکړي ستا ژړه په چیچ کې سپینه کړله ستا ژوند د سپیو سره تېر شوی دی که انسانانو سره تېر شوی دی بیا د اودس وچېده تا چا در ښوولي دي بس تا نه په ظاهره دا کړي زه ډېر بزرګ یم بزرګ نه یې بېوقوفه یې بېوقوفه که بېوقوفه نه وای تا به دا نه کول چې پرېدی زنانه ده پرېدی خور ده پرېدی لور ده اسپتال دی سکول دی د بچیانو تېرېږه تېرېږه ته دلته زه تورې سره کم ووایم عقل ډېر ښه شی دی پروا نه لري که پړې دي مردارې سي هلته به ورشې پرېمینځې عزت ډېر لوی شی دی د چا سره خور ورسره د چا سره لور ورسره د چا سره مور ورسره د چا سره کور والا ورسره ده او ته پر لارې ولاړې بیا خو ټیک دی منم څوک په د شوګر بیماري لري څوک په د ګردو بیماري لري ورسه بیا یو کونج خو پیدا کړه یار
یو کونج پیدا کړه یو موټر سره سر لاندې وزړه ته څه مخ دې خاطر کړی دي زه خو والله کله کله مسجد مخ ته څوک نه او قبله هم د ظالمه مسجد هم دی روډ هم دی او ښځې هم تېرېږي ډېره بده خبره سپین ږیرو لږ سر به خلاصوئ سیده په سپین ږیرو به نه سره خطا باسو چې زه عاجز صاحب یم نو بس ډېر زما خیال ساتي خیال میال نشته خیال به ته ساتې ستا هغه به ساتو که نه استي د لاسه موږ ته راپېښې هر وخت دوه کسان به وباسو 15 به وباسو 10 به وباسو یا به 10 شمار کړو نیوي به وباسو د سپین ږیرو د وجې پروا نه لري نو د الله رسول فرمایي وایي که چیرې سړي را روان ژوند برابر کوي تېر ژوند چې ستا په ګناهو کې تېر سوی دی هغه معاف دی او که چیرې یو سړي را روان ژوند خراب کوي د تېر سوي ژوند ګناهیو به هم الله راواخلي او د را روان ژوند به هم راواخلي پر هغه به په کړ راسي مؤاخذه به وسي ګرفتار به سي ګیر به سي وبنیول سي او د هغه سزا چې د هغه به ورکول کېږي صحیح سو موږ خو په خبرو ګوره موبایل خو علم دومره عام کوي ولکه خلک یا ملا ته ضرورت لري یا مفتي ته ضرورت لري یا تبلیغي ته ضرورت لري هېڅ شي ته نه لري بس موبایل رالی لیکن تر ټولو مهم شی چې د هغه عمل دی عزیزان که سړی پر ایمان دی اسلام دی عمل یې وکړي دا کامیابه دی په علم که سړی کامیابه کېدلی نو شیطان تر ګرد جهان لوی عالم مولانا عبدالحق صاحب فرمایي شیطان 7,00,000 کاله خالي په اسمانو کې عبادت وکړي د فرشتو ملګری و 7,00,000 کاله عبادت وکړي صحیح سو نو بیا اخر پای چی سلو اخر پای بیا تکبر سو بیا لوی سو ول زه وګوره ته وګوره آدم علیه السلام ته ویل ول زه وګوره ته وګوره زه عالم یم زه فلانی یم زه له اوره پیدا سوی ته د خاورې پیدا سوی لاړې د ابد الاباد دپاره جهنم ځی سو د ابد الاباد دپاره الله دې موږ ټول وساتي